بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو او قدرمنو نازولو کتونکو د پروګرام خیبر آنلاین سره زه واجد اوتیا درې من قدرمنو زموږ عموما چې دی په دې پروګرام کې همدا کوشش وي چې مذهبي او ورسره چې کوم ساینټیفیک یا داسې مختلف د خلکو چې کوم مسایل دي کوم ستونزې دي په هغې باندې موږ خبرې اترې کوو. خو دا ده چې نن چې کوم دی نو موږ سره یو ځل میلمانه ناست دي او هغوی سره به په مختلفو موضوعاتو خبرې کوو. زموږ لومبی موضوع چې دی نو اعتکاف دی، اخري اشره ده، شب قدر دی او فطرانه یعنی صدق فطر چې ورته ویل کېږي. څوک چې ورته چې کوم دی نو په پښتو کې مختلف نومونه اخلي. بهرحال دا هم زموږ موضوع ده. ورسره چې دی نو کووډ 19 یعنی کرونا څه شی دی، د دې تاریخ څه دا د کوم ځای نه دی نمود کړی دی او د دې ایولوشن د کوم ځای نه شوی دی او آیا دې کې څو قسمونه دي او افواګانې وغیره د دې حوالې سره چې دي په هغې باندې هم موږ سره یو پوهان ناست دي. قدرمنو لومبی به چې دی نو موږ د خپلو ملګرو چې کوم په سټوډیوز کې موږ سره ناست دي د هغوی موږ تعارف تاسو سره وکړو. زموږ ملګري او زموږ میلمه چې کوم په سټوډیوز کې موږ سره ناست دي، جهانزیب علي صاحب، هغوی موږ سره په مذهبي هلو ځلو باندې خبرې اترې کوي. جهانزیب تاسو یو ځل بیا زه هرکلی وایم. ډېره مهرباني واجد صاحب، ډېره مننه، ډېره شکریه. تنګ کړی که نه؟ او جی او روډ کې ډېر زیات راشو، ما غلطي وکړه، بینک روډ باندې رالم، کافي زیات راشو. د اختر آثار پیدا شوي دي په مردان کې او اکثر د اختر زیم د دې ځای نه مردان نه دی کلو ته مضافات. قدرمنو موږ سره ډاکټر طاهر عثمان صاحب هم ناست دي. هغوی پی ایچ ډي هولډر دي، اسوسییټ پروفیسرز دي په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې او ریسرچ یې هم کړی. د هغه څېړنې په رڼا کې به تاسو سره یو څو خبرې کوي. تاسو ته ډاکټر صاحب موږ هرکلی وایو. ډېره مننه جي، تاسو ډېره شکریه چې دې پروګرام ته حضور وختلو او دومره اهم موضوع باندې یو ماله موقع راکړه چې خبرې وکړم. موږ دپاره د فخر او ویاړ خبره ده چې ماشاءالله ته زلمې او ډېر ښه پوهه کس او دا چې ته به زموږ مینهوالو ته زموږ چې څومره پورې ویورز دي هغوی ته به ډېرې ښکلې خبرې وکړې. ډاکټر صاحب تاسو لومبی به کوېسچن کوم، خو لومبی چې جهانزیب صاحب ته راځم. جهانزیب صاحب اعتکاف ته خو خلک کېناستل، څه قسمه پاسداري پکار ده؟ واجد صاحب واقعي دا پروګرام خو پکار دی چې موږ په دې بله اشره کې په اعتکاف باندې خبرې کړې وې، نو هغه حساب سره به خلکو احتیاط کړی. خیر په احتیاط خیر دی جي، په احتیاط باندې. نو اعتکاف هسې خو د رمضان چې کوم دی نو دا خو په دریو اشرو باندې محیط دی که نه جي. لومبی اشره د رحمت ته، دویمه اشره د مغفرت ته او دریمه اشره د اور نه د خلاصي ده. نو دوه اشرې خو شکر دې تېرې شوې او الله ډېر په خیر او عافیت سره تېرې کړې. الله دې نورم خیر کړي. څنګه چې د تاسو د کووډ 19 خبر وکړه دا وبا ختمه کړي چې نورې خوشحالي راشي ټیک ده په دې علاقه کې. اخري اشره ده او د دې مهم عبادت جي اعتکاف دی. او دا اعتکاف چې کوم دی دا صرف زمونږ په امت محمدیه باندې نه دی، لکه څنګه چې الله رب العزت د روژې دپاره فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. الله رب العزت فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، کتب علیکم الصیام، دا روژه مونږ په تاسو باندې فرض کړې ده او دا هم ستاسو سره ناشنا کار نه دی کړی. کما کتب علی الذین من قبلکم، دا روژه مونږ فرض کړې وه ستاسو نه په مخکې قومونو باندې. نو څنګه چې دا روژه مخکې قومونو باندې وه که نه، دغه شان دا اعتکاف چې کوم دی دا په مخکو ادوارو کې هم تېر شوی دی او په مختلف امتونو باندې. او په دې په ریفرنس کې به زه آیت ویم چې واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله رب العزت فرمایي ابراهیم علیه السلام نه چې موږ حکم وکړو ابراهیم علیه السلام ته چې تاسو پاک کې دی کور لره یعنی بیت الحرم له للطائفین د طواف کوونکو دپاره، والعاکفین او د اعتکاف کوونکو دپاره، ورکع السجود او هغه خلکو دپاره چې رکوع او سجدې به په دې کې کوي. جای عبادت دی دا گویا. نو د اعتکاف چې کوم دی دا د هغه وخت نه را روان دی. اعتکاف چې کوم دی واجد صاحب دا یو اعتکاف نه دی، اعتکاف په درې قسمو باندې دی. او دا په درې ورځو باندې هم کیدی شي که نه؟ به دا ارومرو تاسو به ګڼئ 10 ورځې به سنت اعتکاف چې کوم دی، کوم چې په دې اخري اشره کې موږ کوو د 10 ورځو ضروري دی، د 10 ورځو نه کم نشي کېدی. بل دا چې دې سنت اعتکاف کې روژه ضروري ده چې سړی به روژه هم نیسي نو بیا به دا اعتکاف کوي. درې قسمه اعتکاف چې کوم دی هغه دی چې یو واجب اعتکاف دی او یو دا سنت مؤکده الکفایه اعتکاف دی کوم چې د 10 ورځو اوس موږ په دې روژو کې کوو. او یو جن نفلي اعتکاف دی چې هغه د لږ وخت دپاره هم کیدی شي، ګنټې دپاره کیدی شي، 2 دپاره کیدی شي، 2 ورځ دپاره کیدی شي. واجب اعتکاف چې کوم دی هغه دا اعتکاف دی لکه بنده یو نظر منلی که نه. موږ اکثر وایو چې یاره که الله پاک دا کار زما وکړو نو زه به داسې اعتکاف کوم، نظر ومني. دا واجب اعتکاف دی او د دې واجب اعتکاف کې هم روژه ضروري ده. روژه ضروري ده. نو که خدای پاک د هغه مقصد پوره عام ورځ نو پاکې به روژه نیسي یا به اعتکاف؟ بلکل جي. نو هغه چې کوم دی هغه کوم شرعي ضرورت کوم هغه د الله نه غوښتی دی او حاجت یې غوښتی دی او هغه پوره شي او د نظر منلی و، نو واجب اعتکاف دی ته وایي دی به هغه اعتکاف کوي او هغه نظر به پوره کوي. دا واجب
اعتکاف شو. زمونږ اعتکاف د روز د 10 ورځو چې کوم دی نو دا واجب اعتکاف دی او دا سنت مؤکده الکفایه دی. دا د 10 ورځې اعتکاف یو دی د اعتکاف دپاره. الله رسول فرمایي چې د دې اعتکاف کوونکی چې کوم دی هغه ته د 2 حجونو د 2 عمرو او جی د اسلام په سرحداتو باندې د یو محافظ پیره ورکوونکي د 40 ورځو د هغې مجاهد د ته ثواب میلاویږي او د ده مخکني ګناهونه ټول معاف کیږي. الله په دې سره هغې ته ګناهونه معاف کوي. په دې اعتکاف کې عبادات پکار دي، فضل خبرې نه دي پکار او زیات قرآن پاک چې کوم دی نو دغه قرآن پاک ځکه چې د رمضان چې کوم دی چې دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا رمضان چې کوم دی چې دا رمضان هغه میاشت چې د قرآن نازل شوی دی نو د قرآن ډیر زیات تلاوت په دې میاشت کې پکار دی او خصوصا په دې 10 ورځو اعتکاف کې چې سړی انټه چوسي قرآن سره او ډیر زیات قرآن تلاوت کوي. عمده خبر لازم جان صاحب خو ډاکټر صاحب ناس سے ډاکټر طاهر عثمان صاحب درته وجي دا کووډ 19 سو ته کووډ 19 وي سو ته کرونا وي او بیا عجیب سوچ د خلکو د سو کوچي دا د انډیا نه راغلي د دلته چې کوم دینو سو کوچي دا چې دینو د انګلند راغلي د غي بل قسم نه د دې بل قسم نه د چاینا درته وجي چې لکه دا واقعي دا څه دا او کنه دا افواګانی دي. جی کووډ 19 څنګه چې نوم دی کورونا وایرس ډیزیز 2019 دا د 2019 کال په آخر کې دسمبر کې د چاینا په خوبه پروینس یو پروینس دی خوبه کې ووخان یو خار دی هغه خار کې دا پیله ځل انیمل نه راغلو هیومن بینګ ته پیله کیس هلته یو انیمل مارکیټ دی موسټ پروبیبلی ساینسدان دا وایي ساینټسټ چې د هغه مارکیټ نه هیومن بینګ ته راغلو پیله کیس انیمل نه هیومن بینګ ته راغلو هغې نه پس یو انسان نه بل انسان ته بل نه بل ته داسې خورا کېدل شروع شول. نو ټول ووخان سټي کې ټول چاینا کې او نن موږ ګورو ټول دنیا په هر ملک کې او هر ملک په هر ښار ته دا بیماري ورسېدله او WHO دې ته پینډیمک ویلي وبا دا یو اپیډیمیولوژیکل لفظ دی. وبا یا پینډیمک هغې ته وایي چې کله یو بیماري د دنیا ټولو ملکونو ته یا بیشتر ممالک ته ورسي نو هغې ته پینډیمک ویلی شي. صحیح ده. او دا لکه مطلب ډېر خلک دا وایي چې دا د چین نه راغلی ده او څوک چې دا ګنې د برطانیې غزان له قسم دی او څوک چې دا امریکې چې کوم دی نو د طرف نه یو سازش دی. په دې قسم را حقیقت دی چې تاسو ریسرچ دی په دې باندې. جی وجد صاحب څنګه چې ما پیله ذکر وکړو پیله طاهر عثمان صاحب کال اخلو ځکه چې زموږ مینوال بیا خفه کېږي. جی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه له خیره؟ ها ماشاءالله خبرې کوم چې ما یو پرس کې یو سړی دی هغه دا راغلو چې اعتکاف دغه او د قرآن مجید تلاوت نه یې کړی که نه او یاره د دې په ځای نفل کوي یا مثلا نور داسې درود شریف ورته یا پرس کې په موبایل کې دا قرآن مجید دغه یې کړی او هغه وایي اړوي که نه او زه ورته غوږ کېږم داسې هغه ګوري نو په هغې باندې ده ته ثواب مېلاوېدی شي یا نه شي مېلاوېدی. ټیک شو ډېره مننه ستاسو. جانجیر صاحب تاسو دې جواب ورکړئ. ضرور جی ثواب ملاویدی شي دا ډیر ښه خبره ده ضروري خبره ده چې تجوید باندې خو کم از کم سړی قرآن ویلي ان کیس که هغې نه ویلي نو جي قرآن داسې کولو کې او د هغې په الفاظو باندې د ګوته ګرځوي او هغه د ګوري دي بالکل د تلاوت ثواب کېږي. شاباس بالکل جي تلاوت ثواب کېږي. نور په قرآن او سره نور هم کولی شي که نه ذکر اذکار جي تسبیحات دي ذکر اذکار دي استغفار دي درود شریف دي نو جي دا خو ځانګړی ځای ځان له بېل سړی ناست دي که نه نو په هغې کې مختلف دي تسبیحات ویلی شي او نورې به د الله د رضا کولو کافي خبرې دی هغه کولی شي. ډاکټر صاحب تسلسل مات شو هغه ټایم کې تاسو دا خبره کوله چې ګنې مطلب افواګانې دي او صبر سي په دې باندې جي مختصر خبر دا وبا شروع چاینا نه شوی دی بیا ټولې دنیا کې خواره شو. وایرس انتهایی وړوکی ژوند سره دی داسې ژوند سره دی داسې دي چې مختلف سایزز کې راځي وایرس پکې انتهایی وړوکی سایز دی. څنګه چې د دې سایز وړوکی دی نو دا قدرت پیدا کړی داسې دی ته سنگل سټرینډډ RNA وایرس مونږ وایو چې یو لیر باندې جوړ شوی دی DNA 2 لیر وي الګ مضبوطي دا سنگل لیر دی. نو په دې کې امر میوټیشن هم زیات راځي. میوټیشن چې زیات راځي میوټیشن مطلب تبدیلی په شکل کې په هیئت کې ویریشن جی او نو چونکې دا ټولې دنیا ته خواره شو ټولې دنیا کې ډېر زیات کیسز ریپورټ شو په کرونونو کې نن فیګر دا دی چې 15.5 کروڑ خلک دې نه متاثره شو. نو وایرس چې کله
ریپلیکیټ کیږي په خلکو کې نو په دې کې میوټیشن هم راځي ها. هغه میوټیشن چې دی هغې وجې نه د دې نوي نوي قسمونه پیدا شو ټیک ده. هغې ته یو قسم مونږ انګلینډ ویریانټ ورته وایو چې د انګلینډ قسم دی یو د انډیا قسم دی یو د برازیل قسم دی او یو د ساوث افریقا قسم دی صحیح ده. دا به وخت سره سره نور هم زیاتیږي ټیک ده. دا قسمونه به د دې زیاتیږي خو اوس چې کوم دا موجوده د دریم لیر پاکستان کې راغلی دی دا د انګلینډ والا قسم چې کوم دی څنګه چې کله ټریولینګ آزاد شو زموږ خلک انګلینډ ته ځي انګلینډ خلک دلته راځي نو هغه انګلینډ ویریانټ دلته راغلی د انګلینډ خبر او بیا هم دې ځای کې خیر ان شاء الله تسلسل نه ماتو. جی السلام علیکم څوک د کم دی نه خیره؟ وعلیکم السلام زه سوال درنه کوم. جی خپله خبر وکړئ جی تاسو جی تاسو خپله خبر وکړئ جی تاسو आवाज راځي. بیماری تاسو هغه پروګرام کړی وه سیوا کې باندې جی بالکل. ما یې دي دا حلال وایي که حرام؟ ها 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 صحیح ده په دې باندې خبره کوو جی. د دې سره داسې ده چې د ده کوېسچن باندې زه پوه شوم تاسو پې ذهن نه دی راغلی خو هغه چې کوم دی نو هغه جواب ته او سوال به در باندې هم زه وکړم خیر دی بیا که نه خو چونکې ډاکټر صاحب هغه تسلسل نه ماتو تاسو وایي چې برطانیې والا دلته یا ګنې په دې ایشیا کنټریز کې چې دی نو دغه وایرس خورېږي یا خورېدو والا دي. جی د برطانیې چې کوم قسم دی دا چې کوم میوټیشن وشو نوی قسم پیدا شو دی لږ ټرانسمیشن چې کوم دی خورېدل دا لږ تیز کوي. د چاینا چې کوم اوریجنل وایرس و کورونا وایرس کووډ 19 والا سارس کووي 2 هم ورته وایي پیله سارس په چاینا کې تیر شو 2002 کې دا د هغې دویم قسم دی سارس کووي 2 ورته ځکه وایي نو د انګلینډ چې کوم قسم دی دا لږ ټرانسمیشن زیات دی په تیزۍ خوره کېږي پاکستان او داسې چې دا وایي په پیپړو باندې ډومبې لګه چې کوم لنګز دي په هغې یکدم اثرات غورځېدل شته نه جي ډایرکټ خو پیپړو ته خو په لارې ځي که نه ټیک دا مطلب مرۍ کې څه ورځې او بیا ورو داسې په مدمه څنګه چې مونږ یو کور ته دننه وځو نو پیله ګیټ وي په ګیټ دننه وځو بیا هغې مین انټرنس وي بیا پیله کمره بیا دویمه داسې که نه اخري کمرې ته رسو داسې چې کوم بیکټیریا یا وایرس هم بدن ته راځي نو بدن کې پورټل اف انټریز دي صحیح ده. دا زمونږ سترګې دي پوزه دی خوله دی غوږونه دي ټیک شو دا نیچرل اورفیسز نو دې باندې چې کوم مایکرو ارګانیزم دي دا بدن ته انټري کوي دا چونکې د ریسپیریټري سیستم وایرس دی نو دا پیله پوزو ته راشي یا سترګو په ذریعه باندې یا خولې په ذریعه باندې دلته راشي د اپر ریسپیریټري سیستم ته ورو ورو هلته کې سیل کې د چې کله دننه شي نو ریپلیکیشن شروع شي هلته کې ملټیپلای کېږي خوراک کېږي بیا ورو لاندې ځي که انسان ایمیون سیستم کمزوري نو لنګس ته لاړ شي یا انسان ایجډ وي یا انسان کې نوره بیماریانې شوګري هارت ډیزیز وي یا نور څه مسلې ورته ډاکټر صاحب د ډېر خلک خو بالکل احتیاط نه کوي چې مړه دا ماسک اچولو دا ګلوز اچولو دا چې کوم دی نو سینیټایز استعمالول داسې وي ګپ دی او دا چې کوم دی نو مرګ چې دی دا د الله تعالی په لاس کې دی په دې باندې تاسو څه وایئ چې واقعي لکه احتیاط ګڼې نه دی پکار واجد صاحب خو پیله موږ ته دا خبره لږ ریلایز کول پکار دي چې دا پیله وبا نه دی پیله وبا نه ده بالکل دې وبا نه یې خلکو یو داسې یو سازش جوړ کړی دی چې دا ګوړې چا سازش کړی یا مغرب کړی یا یهودیانو کړی یا چا کړی که نه یا اسرائیلو کړی اوس خو چې هر څه دي خو د دې مخنیوي خو پکار دی ایگزیکټلی ها دا وبا دی وبا دی نه مخکې هم راغلي په 14 صدي کې وبا راغلي وه پلیګ چې ورته وایي بلیک ډیت هغې ته وایي په هغې کې دي 50 کروڑ خلک مړه شوي صحیح ده 50 کروڑ خلک ټولې دنیا کې مړه شوي وو په هغې ټیم چونکې 14 صدي وه نه ورکې ساینس دومره ترقي کړې وه نه ټیکنالوژي وه نه میډیکل و نه کمیونیکیشن و صحیح ده لکه چې ته بل کس ته یا بل ملک ته خبر رسوي که نه اوس خو شکر د ساینس میډیکل کمیونیکیشن هر څه ترقي کړې ده نو دې بیمارۍ کې تر اوس نن ورځ رسې صرف 32 لاک خلک مړه شوي دي صحیح ده 2 کال یو نیم کال پوره شو که نه 2019 کې راغلی و آخر کې دا د 2021 میډ روان دی یو نیم کال پوره شو او 32 لاک خلک ترې مړه شو دا د څه کمال دی د ساینس هم د ټیکنالوژي هم د کمیونیکیشن چې کوم ریسرچ په امریکا کې کېږي هم هغه ورځ ټول دنیا ته خبره شي یا په انګلینډ کې کېږي یا په بل ملک کې کېږي نو دا تاسو میډیا په دې کې ډېر اهم رول دی تاسو دغه میسج خواره کو نو احتیاط نه بغیر خو به وبا نه څنګه بچ کېږي بل کومه طریقه کېدلی شي چې ته وبا نه ځان بچ تاسو یې نه 30 کاله وړاندې چې لړ شي که نه لکه رستو لاړ شي سوري نو انتریکس یو قسم د وایرس راغلو او په دې کاغذونو کې لفافو کې مثال خبر لاس ملاوېدو باندې به راتلل نو هغې هم ډېر زیات نقصانات کړو خو دا چې د هغې مخنیوي ډېر زر وشلو غرض د خبرې ستاسو د خبرې سره اتفاق کوم چې ګنې اپیډیمکس چې کوم دي پینډیمکس چې دي وبا د په هر دور کې تقریبا راغلی ده او دا چې د انسان دپاره خو افات شته دی آسماني افات شته زمینی افات شته دی او هر قسمه شکل کې ډېر خلک دا وایي چې بیا به اجازت صاحب ته راځو ډېر خلک دا وایي چې دا چې دی نو یو بایو وار دی دې کې څومره حقیقت دی جی چونکې دا ستاسو سبجیکټ دی جی شور د ستاسو یا د خیبر مینوالو څه قسم سوال دي ریلیټډ نو بېشکه تاسو صحیح کول کولی شئ
بایو وار په نن سبا وخت کې په دې ساينس کې دا څه بعید نه دی. بایو وار کېدلی هم شي، په تاریخ کې شوي هم دي. څنګه چې تاسو د انتریکس ذکر وکړو، داسې جراثیم شته دي، ایبولا شولو، انتریکس شو یا بل شو چې د بایو وار کېدلی هم شي او ټیرریزم کې هم استعمالیدلی شي. یا داسې بیماریانې دي چې هغې ټاکسین راوالې، لږ شان ټاکسین راوالې په څه کې دی واچولو، او لکه لیټ سي یو ټینکی اوبه ده هغې کې دی واچولو، ټولو خلکو ته هغه اوبه ځي، نو ټول خلک په یې نه بیماران شي. یا داسې بیکټیریا یا داسې وایرسز، دا څه بعید نه ده نن سبا دور کې کیږي هم. او خو تاسو ذکر د کووډ 19 وکړو، نو دا بایو وار بالکل نه دی. په دې باندې ټولې دنیا ساینټسټ اګری دي چې دا یو نیچرل وایرس دی، نیچرلی راغلی دی، ایولوشن یې شوی دی، سرو نه انسانانو ته راغلو، بیا انسانانو نه دا انسانانو کې خوره کیږي. صحیح ده. او دې باندې WHO د امریکای تنظیمونه او د ټولې دنیا ساینټسټ په دې خبرې باندې راضي دي. تر اوسه راسې یو هم ساینټیفیک ریپورټ داسې نشته دی چې هغه وایي چې دا انسان جوړ کړی دی. صحیح ده. دا بېشکه د سرونه راغلي انسانانو ته او نیچرل وایرس دی. ډاکټر صاحب یو کال خلو. شور جی. جی السلام علیکم. څوک او د کم دی نه له خیره؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. جی قسم شیرانی خبرې کومه. ښه جي وایه راته شیر علي خانه. جی جانجید صاحب نه تپوس کومه خپل محترم نه. ښه جي. چې یو سړی قرآن یې نه ویلی وایي او ډېر شوق یې او دغه یې خو چې په دماغو کې نه کښېني که نه، نو د دې به څه دغه وي حل به سي. څه به یې حل وي؟ ټیک ده ټیک ده. ډېره مننه جانجید صاحب ستاسو دپاره سوال چې قرآن یې نه ویلي او شوق یې وي، شوق یې وي او مغزو کې یې نه کښېني او په مغزو کې نه کښېني. جي ګورئ دا شوق چې کوم دی دا اصل کې د اجر و ثواب ذریعه جوړېږي. صحیح ده. که قرآن یې نه ویلی او د قرآن دپاره صحیح او کوشش په زوړ عمر باندې هم کوي او هغې دپاره زده کړې کوشش کوي، نو الله دې ته پوره پوره ثواب میلاوي. صحیح ده. د قرآن زده کړه چې ضروري ده، پکار دی چې د اوایل نه سړی ماشومان کښېني، واړه کښېني، هغې ته قرآن وښایي. انکاس که داسې خلکو نه ویلی او چا کم هغې دپاره اوس هغې طلب دی، ارزو ده، ارمان دی، نو دا ارمان، دا طلب، دا ارزو د قرآن د زده کړې د هغې دپاره باعث نجات دی، د هغې دپاره د ثواب ذریعه یو دی. جذبه الله د په ذهن دې یو کې جذبه زړه ده کې شته، بالکل یعنې ثواب به دې میلاوي. ثواب به بالکل د دې ته میلاوي. شیر علي خان ته خپل سوال جواب میلاو شو. ښه زما خیال بل کال دی، تاسو ګرم ګرم بات شروع کړی. جی السلام علیکم. څوک د کم دی نه؟ السلام علیکم واجد فوجي صاحب. ستړی مه شې. خیر جی، خوشحاله اوسئ جی. جی خپله خبره وکړئ. وجی معیارونه خبرې کوم جی. ښه بس خیریت دي، الله په سره کې بس په دې کې په سپیډ موډ دی. ښه هاي دین په معیارو کې جی لګه مسله ده جی. ښه خپله خبره وکړئ. په دې باندې سره خبرې کوم جی. جی وایه. دا دې صفای په دې کې جی. تاسو خپله خبره وکړئ. ښه ما خیال د معیارو مسلو حوالې سره خبره کوله. مسلې خو هلته ډېر دي، روډونه خراب دي، ډرینیج سیسټم خراب دی، او خیر داسې نه وایو چې ګنې کار پکې نه شي، NP پکې کار کړی، PTI هم پکې کړی. جی بالکل. خو دا ده چې مسایل به د خیر زه وایم چې تا ونه وې. زه به دا وایم چې نهري سیسټم یې لږ ګډوډ دی او سړکونه یې زیات تر خراب دي، او دا راشي اوس خو آباد آبادي شو. زما خیال چې ښه کافي چې کوم دی نو کار کارونده پکې د مخکې نه هم کېږي او اوس نه پکې هم چې کوم دی نو کېږي، او خیبر هغه باقاعده هایلایټ کړی دی. جانجید صاحب خبرې خو ډېرې دي، خو دا را چې لږ شان په دې شب قدر باندې هم راشو. ټلیفون به هم خیر دی راځي ورسره به چې کوم دی نو اټینډ کوو. دا خلک وایي چې د دې ډېر زیات ثواب دی په 20 30 یو کم 13 وغیره وغیره. جی بالکل. شب قدر الله رب العزت یې ښې دی د روژې په دې اخري عشره کې په طاق شپو کې، که نه جي د هغې دپاره 20 ده، 23 ده، 15 ده، 29 ده او یو کم 13 ده. زموږ په دې علاقو کې اکثر خلک د 20 ډېر ذکر کوي چې په 20 باندې ضروري ده. واجد صاحب تاسو ته ووایم عجیبه شان خبره ده، د حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا شپه ټیپیکل پرټیکولر متعین ښولې وه چې دا شپه ده په دې روجو کې، په دې 15 شپو کې دا تاویږي. کوم شپو کې؟ په دغې طاق شپو کې لکه چې څنګه چې ما تاسو ته په 21 کې، په 23 کې، په 15 کې، په 29 کې او په یو کم 13 کې. دا په دې کې د دې د شب قدر ډېر زیات توقع تمه کېدی شي. د دې شب قدر تعین الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته کړی، او حضور صلی الله علیه وسلم غوښتل چې زه راشم او دا د امت ته ووایم چې دا شپه په دې شپه د شب قدر په دې شپه باندې د دې نزول کېږي او زیات توقع کېدی شي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله د هغې نه راووتل د مسجد نه هغې وکتل نو 2 صحابه یو بل سره په جنګ باندې وو، او هغې هغه جګړه دومره اوږده کړه چې حضور صلی الله علیه وسلم توجه هغې طرف ته شو. هغې هغه پرټیکولر شپه، هغه متعین شپه کوم چې دوی ته ښولې شوې وه، هغه د دوی نه هېره شوه. او ګورئ واجد صاحب په دې کې که تاسو وګورئ د الله لوی رحمت و
لوی رحمت یو راز پکې کنه یو راز پکې د دې امت د پاره که فرض که د شپه متعین شوی نو موږ خو لا پروا خلک یو لکه دې ټیم کې تاسو وګورئ اوسنی دور خبر تاسو کوي اوسنی دور خبره کوم چې تاسو وګورئ کنه چې خلک ډیر زیات سید شپې خو تک شپو کې خو هغه کې هم خلک پروا ډیر نه کوي شپې نه وروړي قیام الليل نه کوي او لاپروايي نو که فرض که داسې و خلکو په دغه شپه باندې ګناهونه کول شراب نوشي کوله څه نور غلط کارونه کول د دې وبال پیټکار غضب به په دې امت باندې ډیر زیات شوی و ځکه چې شپه پارټیکولر و متعین و او دی بیا د هغې پروا نه کوله لهذا د هغې غضب به د الله په دې امت باندې په دې مخلوق باندې ډېر لهذا هغه پټه شوه اوس ډېر چاته پته نه لګي ټول د اعتکاف دې څه شی واجد صاحب دا په تلاش د شب قدر دپاره جی مهرباني جی السلام علیکم څوک د کم دی نه له خیره الپورای شانګلین ستړی مه شئ سرباز خان خبرې کوم د دې ویښون یو تپوس کوم ډول دی کنه ښه جی وایي خپله خبرو کې سلمان خانه جی دغه دې په دې خدمت کې په دې خدمت کې چې په یخي کې نو کوي په دې ګل بس کوي په دې کې مې څه نه وایي په یخي کې څه نه وایي کمال په دې ګل کې څه کمال ښه زما خیر زما خدا ذهن کې راغلی چې ګنې په دې ښي مټ کې یا ګس مټ کې چې دی نو ویکسین اخلي خو دا چې د دغې نه مخکې جانزیب صاحب تاسو به دا خبر وکړئ چې ګنې جی قدرمنو یو ځلې بیا خیبر نیوز کې تاسو ته هرکلی خیبر اعلان پروګرام شروع دی او تاسو موږ نه په دې کې سوال هم کولی چې د هغې جواب به تاسو ته میلاویږي ما خیر ډاکټر صاحب یو زموږ مینوال چې دی نو کوېسچن وکړو یو سوال یې وکړو چېرې په ښي لاس باندې دا ویکسین لګول یا ګس لاس په دې کې څه فرق شته دې کې واجد صاحب هېڅ فرق نشته خو ویکسین چې کوم ځای ته رسېدل پکار دي چې هغه ځای ته ورسي څه ویکسین چې دی په مسل کې لګي څه په اپیډرمس کې لګي د سکین بره لیر که نه او چې کوم سایډ ته چې هغه ځای ته ورسي دا فرق نه کوي چې ښی لاس دی که ګس لاس دی ښه ټیک شو جانزیب صاحب تاسو د شب قدر خبره کوله تسلسل ما چې بخښنه غواړم جی بالکل د شب قدر خبره ما کوله د شب قدر باره کې حضور اسلام صحابو ته یو ورځ خبره کوله چې یاره بني اسرائیلو کې یو څلور کسانو انبیاو یا مجاهدین زه به ووایم چې هغې د څلورو کسانو خبره کوله بس چې څلور کسان وو هغې 80 سال مسلسل د الله په لار کې جهاد کړی نو هغې یو صحابي پاسې د حضور صلی وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله زه خو ټول عمرونه م 80 سال نه دي نو مونږ به د الله په لار کې جهاد کولو یا دومره عبادت کولو زهد و تقوا اختیارولو د 80 سال په دغه ټیم کې جی د دې صورت نزول شو جبرائیل علیه السلام راغی انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر ګورئ جی انا انزلناه فی لیلة القدر مونږ د قرآن نازل کړی دی په لیلة القدر کې په شب قدر کې وما ادراک ما لیلة القدر او تاسو ته څه پته لګي څه ادراک تاسو ته کېږي څه محسوسېږي چې دا لیلة القدر دې څه شي الله پاک مخکې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر دا لیلة القدر چې کوم دی دا د زرو میاشتو نه د عبادت نه سیوا دی بهتر دی نو تاسو وګورئ که نه چې دا زر میاشتې چې کوم دی دا تقریبا 80 سال او 4 مهینې جوړیږي ډېر پکې روایتونه داسې چې 84 سال ته جوړیږي نو بهرحال دا بهتر دی دا 80 سال نه نو که چاته الله پاک دا لیلة القدر نصیب کړي نو داسې شوله که هغه د زرو میاشتو عبادت وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ته حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها زموږ مور بیبي فرمایي چې یا رسول الله که چېرې په ما باندې دا شب قدر شپه خدای راوسته او ما دا ولیده دا لیلة القدر نو زه څه سوال وکړم ډېر خلک دا هم چې سوال پکې قبلېږي سوال پکې قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه ته فرمایي چې د دا سوال وکړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا الله رب العزت اللهم انک عفو ته ډېر عفو درګذر کوونکې او تحب العفو او تاسو یا الله ته عفو خوښې نو فاعف عني الله زما مغفرت وکړي زما بخشش وکړي ما ته عفو وکړي نو که تاسو وګورئ واجد صاحب که نه نو دا دعا نه دی جي دا د اخري اشرې مسنو دعا هم ګرځېدلې ده چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني الله خو په دې هسې خو په دې درېیمه اشره کې دا د اور نه د خلاصي اشره ده نو په دې کې زیاته دا ویل پکار دي چې اللهم اجرني من النار یا الله ما ته دغه راکړي حفاظت راکړي طاهر عثمان صاحب تاسو رب ته راځم افواګان هم کېږي خو دا چې د دې نفسیاتي اثرات هم چې دی نو ډېر زیات دي خو کال اخلو زما خیال دی ځکه چې په خلکو باندې یو پازیټیو نفسیاتي اثر پرېوتی دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک جی او د کم دی نه له خیره د اوچ نه اصغر خان خبرې کومه ښه زما د ډاکټر صاحب نه سوال دی ښه زما د ډاکټر صاحب نه سوال دی جی بالکل موږ د اوچ والا یا موږ د پښتانه ټول ډېر سادهګان خلک یو موږ د کرونا باندې داسې نه پوهېږو
او د کرونا د کورنۍ علاج څنګه دی چې لکه موږ دا وایو چې کرونا دا څنګه راځي او دا د دې د کورنۍ علاج څنګه دی موږ د دې د میډیکل په لغه باندې نه پوهیږو چې د کورنۍ علاج څه کوي چې د ډاکټر صاحب موږ د دې نه مطمئن شو چې د کورنۍ علاج موږ د دې د غریبي علاقې دي او ډېر په ډېر علاقې دي که نه موږ د ډاکټر سره صحیح نه کېږي نو موږ وایو چې موږ د کورنۍ علاج وښایي چې کورنۍ علاج یې څه دی. ښه وروره داسې خبره ده چې دا خو ډېرې ښکلې علاقې دي او ډېرې زبردستې علاقې دي او دې علاقو کتو دپاره چې دي د موږ د سترګې وچې شولې او څنګه چې ته وایې چې موږ کلیوال خلک یو نو په خدای یقین وکړه چې موږ هم کلیوال او صحیح بانډچیان یو دا خبره مه کوه ښکلې علاقې دي او ژوند هم په دغه ځای کې ښکاره دی او مذهب هم په دغه ځایونو کې ښکاره دی ښکلا هم دغه ځای کې ده ښایست هم دغه دی ګلورینې سیمې دي ها صاحب هغې دا وایي چې یاره کورنۍ څه ټوټکه شته ډېر خلک وایي یاره ادرک پکې واچوه دا شنه چای ده او دی علاج دی او دا علاج دی که نه او څوک پکې زما به خیال چې هغه لونګ هم خوري وایي چې یاره به یې د دې نه چې دی نو څه حلوا شان جوړه کړه او څه معجون شان جوړ کړه نو واقعي داسې علاج شته د خوږ مینوال تپوس وکړو ډېر ښکلی سوال یې وکړو نو د جواب دا دی پیله پرهیز د علاج نه بهتر دی پیله پکار دی چې انسان پرهیز وکړي کوشش دا وکړي چې راته د وبا راته ونه لګي خدای نه خسته که راشي څه خلک خو احتیاط دې وجې نه هم نه کوي وایي زه ځوان یم سم نه کېږي بس عام زکام دی ټیک دی یو ځوان سړي ته به دوره نقصان نه ورکوي خو په کور کې خو مشران هم دي نیا نیکه هم دي مور پلار هم دي مریضان به هم وي خدای نه خواسته نو هغوی دپاره دا بیا ډېره تکلیف والا او خطرناکه خبره کېدلی شي دا بیماري اول خو احتیاط پکار دی خو که بیا هم وبا دی راتلی شي چې راشي نو په دې کې 80% کیسز چې دي هغه یا مایلډ وي یا اسیمپټومیټیک یا خو هغې کې بالکل نشان نه وي د بیمارۍ یا ورکه ډېر مایلډ غوندې کې معمولي غوندې کې تبه به وي معمولي غوندې کې وجود کې به درد وي او کېدای شي لږه لږه مرۍ خوږېږي په 80% کیسز کې دغه کیسز ته WHO هم دا وایي امریکا چې کومه اداره دی CDC هغه هم دا وایي چې دی اړو هسپتال ته هم نه ځي دی د هم په خپل کور کې علاج کوي په خپل کور کې د آیسولیشن وکړي څنګه دا وکړي آیسولیشن ښه طریقه څه ده هغه په کور کې که ستاسو 3 4 5 کمرې دي نو داسې کمره چې هغه د کور په ټولو کې په ګوټ کې ده دا مین ګیټ سره نږدې کمرې کې به آیسولیشن نه کوئ ځکه چې هغلته مختلف خلک او میلمنه هم او خپل کور خلک هم بار ځي راځي نو دا کور په ګوټ کمرې کې ګوشه نشین شي او هغې کې کوشش دا پکار دی که داسې کمرې چې کې اګزاست وي که اګزاست وي خو ښه پخه که اګزاست نه وي نو بیا دروازه او کړکۍ چې کوله وي چې وینټیلیشن پکې هوا پکې ځي تازه هوا انسان ته راځي بل دا پکار دی چې کور کې چې کوم انسان ته بیماري دی آیسولیټ شو هغې صرف یو کس دی هغې خدمت کوي هغه خپل نوره کور والا نه ځان آیسولیټ کړي بیل شي ته صرف د کور یو کس هغې خدمت کوي هغه ورته لوښي موښي سره راوړي هلته ورله کېږدي په ټیبل باندې هلته هغه سره یو ټیبل وي دروازې سره دا هغه ځای نه راوالي دلته کې خپل شیونه استعمال کړي ډسبین یې ورسره هغه هلته ګزار کړي او دې ځای کم کس چې راځي یا دی په خپله چې چا سره د دې خدمت کوي نو دی هم ماسک اچولي او کم کس چې راځي هغې هم ماسک اچولي کم کس چې دې خدمت وکړي اټینډنټ هغه چې لاړ شي هغې د خپل لاسونه ووینځي او دې ته پکار دی چې خپلې صفایي باقاعده خیال ساتي خپل بالښت او هغه چې دی هغه صفه ساتي خپله بستره او بل دا دی چې فلویډ د زیات اخلي لیکویډ دی زیات اخلي خپل نیوټریشن دی ښه کړي مطلب دا چې اوبه دې ډېرې جوس دی زیات سینه دی ګرمه ساتي خو یخ جوس نه دا نه چې جوس کي او ښه یخ څکي که نه ځکه دا هسې هم د ریسپایریټري سیسټم بیماري ده نو که ته یخ اوبه یا یخ جوسونه څکې نو هغه هسې مرۍ خرابوي نو دلته کې وایرس الریډي دی تا مرۍ نور هم خرابه کړه نو ستا امیونټي هم کمزورې شي او وایرس نور هم تیز شي هلته نو ګرم جوسز که هواګانې دا دې بېشکه استعمالوي او که تبه دې پې پیناډول دی واخلي 80% خلکو دپاره دا دی چې کم 15% سیویر دي 15% په دې کې سیویر دي هغې کې سچوریشن مسله یو ته سچوریشن ډراپ کیږي اکسیجن سچوریشن نو هغې پکار دی چې او جی پلس میټر اکسي پلس میټر یې که نه ګوزې ته چې واچېږي هغې نه د بدن کې اکسیجن پته لګي چې څومره دی دې ټایم هغه چې کله نوې نه کمیږي نو بیا انسان ته پکار دی چې هغه اکسیجن اخلي اکسیجن څنګه اخلي هغه بیا انسان خپل ډاکټر نه تپوس وکړي چې انسان سره سلنډر وي څومره سپیډ باندې پکار دی څومره ټایم دپاره پکار دی دا یو ډیټیل کې دې باندې خبره کېدی شي که نه او چې کوم 80% एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड शू 15% सिवियर शू 5% چې هغه کریټیکل دي کریټیکل هغه دي چې هغې ته لنګز نیمونیا وشي هغه ډېر هغې کنډیشن خراب شي هغې به خامخا هسپتال ته ځي هغه به کووډ وارډ ته ځي یا به هلته اډمټ کېږي هغلته به ډاکټر په نګهداشت کې هغې علاج کېږي او بدقسمتۍ سره 3% خلک دا دي چې هغه په هغې کې د هغوی انتقال کېږي په 100% کې 3% خلکو موت راځي
15% کریټیکل وي 15% سیویر او 80% مایلډ وي یا اسیمپټومیټیک. ماشاءالله ماشاءالله. او دا خلک ویره بھاپ واخلا داسې بڑا شان کنه جی دا هم کورنۍ علاج دی. بالکل. او ادرک چې دنه پچایو کې واچو په کاوه کې زما خالي او کال دی. جی کال والے تاسو. جی السلام علیکم. څوک د کم ځای نه لخيره؟ وعلیکم السلام. ستړی مشه. جی ډیره مننه واجد صاحب. بختیالم خبرې کوم شانګلې نه دي. خاجي ښا. او جی زما ډاکټر صاحب نو دا کوېسچن دی چې کوم چې دا پینډیمک روان دی کنه. هالو جی تاسو आवाज راځي تاسو خپل خبرو کې. جی کوم دا پینډیمک چې روان دی نو دینه خلک ظاهري خبره ده چې دا یو پینډیمک ته احتیاط ډیر زیات ضروري دی. حکومت یا زموږ ډاکټران صاحبان چې کوم دي هغوی لږ اویرنس خلکو کې دا پیدا کړي چې کم خلک چې دی نفسیاتي طور د ډپریشن ښکار دی د دې د وجې نه په دې باندې لږ رڼا واچي. او بیا ډاکټر صاحب نو دا تاسو هم دی چې دا ویکسین چې کوم دي نو آیا دا څومره افیکټیو کېدای شي په دې کې. او دا وایي چې دا ول ډېر زیات کمزور دی او چې کوم د ګرمۍ موسم شروع کېږي نو د نور په زیات تپش د وجې نه هم د دوی په دې دغه چې کوم دی ریزسټنس کمیدای شي یا دا وایرس چې کوم دی دا ختمېدلی شي. نو اوس خو تقریبا د ګرمۍ موسم دی او د دې په شدت کې نور هم اضافه شوې ده. آیا د دې د ګرمۍ د حرارت سره واسطه شته یا نشته؟ ډېر ښکلی خبرې ډېر ښه کوېسچن تاسو کړو نفسیاتي اثر او دویمه پر دویم کوېسچن راشي. ملګري مینوال ډېرې مزیدارې کوېسچن یې وکړې دواړو. پیله نفسیاتي ګوره واجد صاحب چې کله هم انسان سټرس ته لاړو ډیپریشن ته لاړو هغې امیونټي هلته کې بس راوغورځېده چې حوصله بیلي مطلب دی چې کله ستا امیون سیستم کمزورې شولو نو بیا که وړوکې غوندې دشمن هم دی هغه تا دپاره کفي دی. نو چې کله انسان حوصله مضبوطوي ویل پاور چې ورته وایي استا سټرانګي نو تا به کتلي ډېر بوډاګان خلک هم وي ماشاءالله هغه ویل پاور سټرانګي وایي دا بیماري چې دی ټیک دی وبا دي موږ منو خو هغې خپل لمونځ اودس او خپل ویل پاور سټرانګ ساتي او هغه ریکور هم شي. هغوی مړه دا دومره خبره نه ډېر خلک ویره ما خو په ولاړه باندې تېر که سړیا مسله نه ده. جی لکه وبا د احتیاط په خپل کوي خپل یره خپل ځای کې دا خو ویل پاور به خپل سټرانګ ساتي. چې کله ته خپل نفسیات کمزوري کو دا خو په عام ژوند کې هم د چې انسان نفسیات کله کمزوري شو ستا ویل پاور کمزوري شو نو بیا وړوکې مسلې هم ځاته غټې مسلې جوړې شي امیون سیستم دې ډراپ شي هغلته. ډاکټر صاحب یو اهم کوېسچن هغه دا هم وکړه که ستاسو خیالي نو عمران خان نن ویکسین وکړلو ورځ نیمه پس چې کوم دی نو هغه ته بیا دغه وشو که نه دا بیماري وشوله. نو آیا دې دا وایي چې یاره که نه دا ویکسین واقعي کار کوي او که نه دا کمزوري دي؟ دا ډېر ښکلی کوېسچن دی جي. خدای باندې زه وایم چې دا مینوال پوه شي په دې خبره. کله چې تاسو ویکسین ولګوئ نو ویکسین په هغه ورځ باندې تاسو له پروټیکشن نه درکوي. دا څه دوایي نه ده دا څه میډیسن نه دي. دا تاسو ویکسین په بذات خود اسم کار نه کوي هغه وایرس سره جنګ نه کوي. ویکسین زموږ بدن ته داسې آرډرز ورکوي چې زموږ بدن انټي باډیز جوړ کړي د هغې بیمارۍ خلاف کاونټر یې کړي یو قسم له مطلب ویکسین څه شی دی زه تاسو ته په ساده پښتو کې وایم لکه یو خو دی دهشتګرد و بل کس یو کس ته تا د دهشتګرد خوليه ور واچوله ګن دې ورکړو ته ورته لکه خپل پولیس تیاری چې ته به دې سره فایټ کوي څنګه چې موږ خپل پولیس یا آرمي تیارو. ویکسین داسې یو ډمي دی چې کوم بیماري دی د هغې بیمارۍ وایرس یا بکټیریا موږ راوالو هغه مړ کړو هغه مړ کړو هغه بیا انسان له ورکو نو هغې امیون سیستم هغې ته لکه هغه نقلي دهشتګرد شي هغې ته تصویر پیش کړي زموږ باډي هغې ته پولیس او د کوم سیلز دي که نه د پولیس سیلز امیون سیلز پولیس او آرمي سیلز ورته تیار کړي او انټي باډیز تیار شي بدن کې نو بیا چې کله دا بیماري په حقیقت کې راځي نو زموږ بدن ورته تیاري جنګ ته تیاري پیله نه ورته ښه ډېر فورس تیار کړي. تاسو عثمان صاحب ستاسو خبرې نه دا مطلب بولو چې دا ویکسین چې دی دا وجود ته طاقت ورکوي او قوت مدافعت سیوا کوي. جی نه لږ کریکشن کوم طاقت نه ورکوي بدن ته داسې ماحول کریټ کړي چې هغې ته ووایي چې دا بیماري به تا باندې راځي نو بدن هغې ته انټي باډیز او نور سیلز دي مختلف امیون سیلز هغه ورته تیار کړي او دا په یو ورځ کې نه تیارېږي. لکه تاسو د کوم عمران خان کوېسچن چې وکړو چې نن ما ویکسین وکړو نو زما بدن به دا شی کله تیارېږي دا فورس دا کم از کم 2 هفتې اخلي. اوس که خدای نخواسته ما ته 3 ورځو پیله انفیکشن شوی دی زما ایکسپوژر شوی دی نو دا وایرس یو هفته اخلي چې تا کې سیمټم راځي علامات یو هفته اخلي. که 3 ورځې مخکې شوی دی نو سبا یا بل ورځ به ما کې علامات راځي. نن ما ویکسین وکړو نو د بیماري ویکسین وجې نه دی بلکې دا زما آلریډي 3 ورځې مخکې ایکسپوژر شوي و علامات ما کې یو هفته پس راغلو. ویکسین خپل کار کله کوي د دې انټي باډیز او نور سیلز کله تیارېږي امیون سیلز دا 2 هفتو پس بدن خپل ټول امیون سیستم پرووک شي هغه موبیلایز شي هغه انټي باډیز تیار کړي 2 هفتو نه پس که تا باندې بیماري راځي نو بیا ستا بدن کې هغه سیلز ورته موجود یا مطلب دا یو قسم له د هغې خلاف یو مدافعتي نظام جوړ کړي مقابله کوي د هغې بیمارۍ. یو کوېسچن چې هغې بله م وکړو
په یو ټایم کې هغې 3 کوېسچن نفسیاتي اثر شولو ویکسین کار کوي که نه کوي او دریم دا چې ډېر خلک دا وایي چې دا په ګرمۍ کې ختمیږي یا 39 ډګري سنټیګریډ 40 42 ته لوړ شي 41 ته لوړ شي دا ختمیږي او دا بیا سروایو کولی نه شي دا شته وبا چې کوم دی د دې ټمپریچر سره تعلق نشته چې کله وایرس بدن ته دننه لاړو دننه سیلز ته لاړ شي په سیلز کې دننه دا ګرو کیږي ملټیپلای کیږي دې ته وایي وایرس ته وایي چې دا ابلیګیټ پیراسایټ دی د صرف په ژوندي چې ژوند څوک ساه اخلي ژوندی شي وي انسان وي په هغې کې دی ملټیپلای کیږي خوراکیږي کم کس نه چې کم د بیماري د هغې نه هیلدي خلکو ته خوراکیږي اوس چې د کم کس بدن ته لاړو د بدن ټمپریچر مینټین وي چې بهر ټمپریچر څومره هم دا هغه په بدن باندې اثر نه غورځوي که یخني ده او که ګرمي ده زمونږ باډي ټمپریچر نارمل وي ٹھیک دی که نه جی 98 ډګري فرنهایټ زمونږ مینټین وي زمونږ باډي ساتي بهر ټمپریچر باندې ډیپینډ نه کوي بلکې زمونږ بدن کې خپل یو سیستم دی هومیوسټیټک سیستم چې هغه بدن ټمپریچر مینټین ساتي اوس چې دا وایرس کله بدن نه بهر شي بیا د ملګري خبره بالکل ټیک ده چې کله ټمپریچر زیات وي ګرمي وي نو دا په میز باندې په ګلاس باندې او کپ باندې پروت دی نو هغلته دا ډېر ټایم رسې سروایول نشي کولی دا وایرس په ډي اکټیویټ شي دې باندې بره د چکنای یو لیر دی هغه ولی شي نو دا چې ولی شو بس دا بیا د کار ووتو خو چې کله دا په بدن کې بس هغه بیا کار نشي کولی که نه مزید انفیکشن نشي کاس کولی یو څو غنټو کې هغه خپله ډي اکټیویټ شي خو چې کله دی په بدن کې دننه دی نو بیا د بهر ټمپریچر دې سره تعلق نشته ځکه د بدن ټمپریچر مینټین دی هغه کانسټنټ دی او هغلته کې دې ته لیوینګ سیل میلاو شوی میشنري ورته میلاو شوی وایرس چې دغه ریپلیکیټ کیږي یو نه دوه شي دوه نه څلور نه اته داسې ځي او میلیونز او بلیونز کاپي ته جوړې شي صحیح ده طاهر عثمان صاحب یو اهم خبره بله ذهن کې راغله جی جی هغه دا چې ګنې اکثر خلک ویره دا مړی چې کوم دی نو دا داسې فولډ کوه مطلب مکمل بند کوه بیا داسې په دې طریقه باندې اکثر د کومیټې والا هغوی یې ښخ کړي وغیره نو واقعي د دې نه هم څه وایرس خورېږي او که نه دغه حفاظت پکار ده ګنې ښه دی جی دا ډېر تاسو ښکلی کوېسچن وکړو واجد صاحب څنګه چې وایرس نوی راغلو نو هغې ټیم کې لا ساینس هم پې دومره نه و پوهې ریسرچ پې روان نو احتیاط ډېر زیات و پینک ډېر زیات و احتیاط نه زیات پینک و ویره ډېره زیاته وه یره نو ای کې دا و چې دا شروع کې د مړو بې حرمتي هم وشوله لاشونو هغسې ښخ نه کړله شو چې څنګه زموږ روایات دي یا څنګه چې زموږ مذهب وایي بیماري خوراکیږي ژوندي انسان نه څنګه خوراکیږي چې ژوندی انسان چې کوم انفیکټډ دی هغه یا ټوخې او یا سنیزینګ او کفینګ که نه یا چینک ورته راشي یا ورته ټوخې راشي هغې کې ریسپایریټري ډراپلیټس وي هغې کې دا وایرس وي هغه چې بل هیلدي انسان په خولې پوزې او لاس باندې ولګي نو که لاس باندې ولګېدو هغه انسان خپل خولې پوزې ته لاس یوسي یا ډایرکټ هغې باندې ولګېدو نو بل انسان ته بیماري لاړه شي هفتې کې دننه دننه کې علامات شروع شي خو چې کوم مړی دی هغې غریب خو نه ساه اخیستی شي هغې نه خو ژوند ختم شوی دی نه ورته چینک راځي نه ورته ټوخې راځي هغې نه بل انسان ته نه خوراکېږي البته چې هغې کم باډي نه کم فلویډز راځي خدای نه خواسته که کم فلویډ ترې راځي هغې نه ځان بچ کول پکار دي او د مې ټچ کول نه دي پکار که نه ټچ کول نه دي پکار نور بند په بند لکه فولډ کول داسې بده خبره نه ده هسې خو هم چې زموږ لکه غم وشي نو صندوق کې لکه خلک بند کړي حفاظت سره ډاکټر صاحب لاس خلک ووینځي او که فرض که هغه لاس ملاوېدو نه مخکې چې مثال خبره هغه ته په لاسو باندې وایرس لګېدلي یا هغه افیکټډ کسي هغه سفر شي مخکې نه هغه ته هغه بیماري او دریم کس ته نو هغه ګنې بیا د لاس وینځلو سره هغه جراثیم ختمیږي او که نه څنګه چې تاسو دې تاکید بار بار کوئ او که چېرې هغه دوباره لاس میلو کړي نو بیا به هغه جراثیم دوباره چې دی نو هغوی ته واپس راځي یا هغه وایرس دا ډېر مزیدار کوېسچن وکړو تاسو دا وایرس کې یو څو خوبۍ هم دي زموږ لپاره څه خو خطرناک وایرس دی ټول دنیا کې زموږ فایده دا دی چې دی خدای پاک ډېر نازک وایرس پیدا کړی دی که دا چېرې داسې وایرس هم شته دي یا مایکرو ارګانیزم شته دي چې هغه په 100 کاله هم په ځمکه باندې چې پروت وي 100 کال به تېر شي هماقسې پروت وي نه مړ کېږي خو دی خدای نازک پیدا کړی دی دی برینی لیر چکنی لیر دی هغه ډېر زر چې دی هغه ډي اکټیویټ شي نو دی بس بیا مزید کار نشي کولی نو چې کله خدای نه خواسته په دې ګلاس باندې پیله چا ټچ کړی دی هغې ته کورونو نو دې باندې وایرس موجود دی اوس زما لاس سره ټچ شو زما لاس ته وایرس راغلو اوس چې څو پورې دا لاس ما خپل پوزو او خولې ته نه وړې دا زما په لاس باندې دی ترای رسې نقصان نه کوي دا بیج دی بیج چې څو پورې ځمکې ته نه تللی تخم هلته کې هغې ته ماحول میلو شي اوبه او سن لایټ ورسره میلو شي بیا زرغون شي دا چې بدن ته لاړ شي زرغون شي چې څو پورې بدن ته نه دی لاړ زما په سکین باندې دی سکین باندې دا دننه نشي تللی نو دا اوس زما لاس باندې وایرس دی ځکه وایي چې بار بار لاسونه وینځل پکار دي زه
نیمه غنټې پس لاړم ما خپل مخ نه دی ټچ کړی زه لاسونه ووینځم اوبو سره او صابون پکې ضروري دی صرف اوبه نه څنګه چې جی مونږ دا ډیشز واش کوو برتنې هغې باندې چکنۍ وي مونږ چې هغه کم یو ډیټرجنټ سره هم صاف کوو هغې نه هغه غوړوالی لاړ شي بالکل په دې وایرس باندې بره لیر دی هغه غوړوالو لیر دی چکنۍ لیر دی چې کله هم صابون سره چې هر قسم صابون دی هغې سره مونږ ووینځلو نو دا وایرس مړ هم شي هغلته کې او زمونږ چې ووینځو مونږ لاس نه توی هم شي ډاکټر صاحب یو کال خلو جی السلام علیکم څوک د کم دی نه له خیره خبرې کوم د ملکان نه دي ښه جی د ملکان خانه وایه که نه زما ډاکټر صاحب یو سوال دی جی بالکل زما په نظر باندې سفر راغلی چې ټرین کې هر څه بعد دم دفتر کې خدمت کار کېده بیا مې ډاکټر مې ملاق مې مردان باندې هغه علاج وکړو دا بیا ټیک شو بیا کې سرګزاري مې وکړه خو بیا لاړم دغه ډاکټر عدنان لږي چې خبر کا پروفیسور دا دا هغه مې علاج کوم چې تقریبا څه موده وشوه اوس دا لوپرین خورم جي دا جاري ساتم او لوکول لیجي لوپرین 150 کې لوکول 20 ملي ګرام لیجي نو مې زوس دا جی مخاله کال ډراپ شو خو تاسو د نلکې خبره چې ما کوله چې یو سوال د ما ذهن کې راغی دا چې ګنې ټوټه یې بنده کوله وکړه یعنې نلکې کوله وکړه بیا بنده کړه هغه جراثیم دغه لاس ورته خامخا راځي یا مثال خبره یو سړی دروازه کولاوي او په هغې باندې چې یو مریض راغلی هغه لاس یې ښي دغه دروازه کولاو شي دغه دا وایرس راځي او که نه ډور نوبس چې کوم دي کوم ډور چې مونږ کولاو هینډلې دې باندې په میلیونز او بیلیونز ټایپس اف جراثیم پراته دي دا انتهایی کنټامینیټي نو مونږ ته پکار دي چې دا ورځ کې که نه وي 2-3 ورځې پس دا مونږ ایتانول سره او څه ډیټرجنټ سره دا مونږ پاک کوو په دې باندې بلا شان جراثیم پراته دي دې نه ډېر زیات چانسز دي ځکه چې د هر سړی ټچ کوي پبلک پلیسز شولو یا دغسې پبلک پلیس کې هم چې کوم دروازه دننه کېږي نو هغه بنده تاو کي نه اوبه هغه باندې جراثیم ډېر زیات پراته وي هغلته کې که یو کس د کووډ پیشنټ و هغې جراثیم هلته پراته وو مونږ ټچ کوو نو مونږ لاس ته راغلو هغه لاس چې مونږ خولې پوزې ته یوسو نو مونږ بدن ته راغلو نو دا چې مونږ ټچ کوو نو اول خو پکار دی چې مونږ که دروازه کولویږي نو سنګل سره کولو کو لاس سره نه کولو او بیا چې کله خاص کر په دې پینډیمک کې بیا خپل لاسونه ووینځو او لاسونه یو بل سره میلاوېدل هم پرېږدو اکثر د زمونږ یو کلچر دی که نه غاړه میلول لاس میلول دا چې څه پرې وبا دی چې مونږ لاس نه میلوو بس لرې نه سلام کوو او ډېر خلک خو پکې دا مې پرېږدم مړه وي را غاړې د سړی ګورو پکې دا هر څه چې دي د خدای لاس کې دي ډاکټر صاحب ماس طرف ته به راځو او ګلاس طرف ته به راځو خو دا چې جانظیب صاحب هم ناست دي نه پوښتنه کوو جي فطرانه صدق فطر دې حوالې سره جي مختصر ښه جي ښه فطرانه یا صدقه فطر یا د هم په دې علاقه کې ورته واجد صاحب سرسایه وایي سرسایه بالکل سرسایه ورته وایي نو دا خو ډېره ضروري ده او دا سرسایه او دا فطرانه او صدقه فطر دې دپاره ورکول کېږي چې دا په موږ نه په دې عباداتو کې په رمضان میاشت کې په دې روژه کې په دې عباداتو کې څه کمې بیشي شوي نو دا فطرانه صدقه فطر چې کوم دی دا د هغې کفاره شي او الله پاک په دې باندې هغه زموږ هغه نیکۍ هغه عبادت هغه تکمیل ته ورسي ځکه چې څو پورې کې دا فطرانه نه ورکړی شوي نو دا عبادت زموږ معلق وي دا روژه په دې پوره هغه دغه نه مرتب کېږي ثواب کم چې د دې دی فطرانه جی د اختر د مونځ نه د وړوکي اختر مونځ نه مخکې ورکول پکار دي اکثر خلک دا بالکل هغه د اختر ورځې ته ورسي نو بیا که څوک چاله سورم کې نو غریب په هغه شارټ ټایم کې په هغې باندې څه کولی شي لهذا ضروري ده چې دا فطرانه صدقه فطر چې کوم ده چې دا د اختر نه ډېر مخکې ورکړي شي صدقه فطر دومره ضروري ده چې د که فرض که دا د اختر نه ورځې نه تاسو واړوئ که نه نو دا بیا صدقه فطر نه شو دا عامه صدقه شوه لکه څنګه چې مونږ چې د ماشوم عقیقه کوو په 9مه ورځ باندې بچی پیدا شو موږ د هغې په 9مه ورځ باندې عقیقه کوو نو د عقیقه که انکیس د 9مې ورځې نه ووړي که دا بیا عقیقه نه ده دا هغه دا عام صدقه شوه دا عقیقې هغه اجر او ثواب په دې باندې نه میلاویږي لهذا ډیلی کول نه دي پکار چې که فرض کا په ډېر مجبورۍ باندې پاتې شي صدقه فطر نو د اختر نه وروسته هم ورکېدی شي د دې لیمټ څومره دی موږ خو داسې اورېدي چې 140 نه جي نه د دې لیمټ هماغه دی کوم چې د روژې فدیه ده او د دې لیمټ یو نه دی جي دا لیمټ د دې مختلف دی دا مونږ جي 2.5 سیر غنیم دی
چې د هغې څه قیمت دی اوس مرویجه هغې مونږ قیمت ولګو فرض کړه 130 روپۍ 140 روپۍ نو نن فطرانه د نن ټایم چې کوم ده په 1.2 سیر د میډل کلاس دپاره د عام ولس دپاره هغه 1.2 سیر ده هغه 130 روپۍ یا 120 روپۍ جوړېږي د ګندمو د ریټ نرخ ته معلوم کړی شي بیا که چې څوک مالداري صاحب ثروتي صاحب استطاعتي نو جاجي په کشمش کې ورکي هغه دې په کجور کې ورکي ادي په جو کې ورکي ادي په پنیر کې ورکي خو دا چې کوم ده چې ګوره په دې کې واجد صاحب یو خیال ساتل پکار دي ګندم چې کوم دی دا 1.2 سیر دی او غنم چې کوم دی او که صاحب ثروت ته او استطاعت والے د هغه دپاره بیا کشمش او کجور هغه 3.5 کیلو ده هغه بیا 3.5 کیلو ورکوي غریب خو حسب استطاعت یعنې د وس مطابق تاسو تپوس کړی به د وس استطاعت ورکوي دغه شان د یو روزه سوري یو فطرانه څنګه چې د غریب ولس دپاره د عام ولس دپاره د میډل کلاس دپاره 130 روپۍ جوړېږي یا څه چې د ګندم ریټ دی 1.2 سیر نن سبا چې کوم دی دغه شان د مالدار دپاره جي کې کشمش کې ورکوي زما خیال دی که ریټ ولګولی شي نو 2100 روپۍ جوړېږي نو یو صدقه فطر د فرد واحد 2100 روپۍ جوړېږي یا که داسې مونږ کجور والي په 200 روپۍ کجور دي نو هغه تقریبا 700 روپۍ جوړېږي نو دغه شان مختلف چې کوم دی صدقه فطر د هغه په حیثیت باندې د فاینانشل سټیټس باندې سړی مالدار دی نو هغه له ډېر پکار دي چې ډېر کم از کم 2100 روپۍ پر جی بالکل 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 او که سړی کمزور دی نو هغه 140 هغه 1.2 سیر غنم ورکولی شي دا یا دغه نرخ ورکولی شي ډاکټر صاحب یو سړی ویره ما کې ایمان دی او مسلمان یم او زه چې کم دی نو په دې خبرو سره یقین نه ساتم ماسک نه اچوي یا چې ګلاوز نه استعمالوي یا داسې چې سینیټایزر نه استعمالوي نو جانزیب صاحب دپاره هم دا سوال دی او زما په خیال چې ماسک طرف ته وایي تاسو طرف ته راوشي خو زه دوی نه دا پوښتنه کوم چې ګنې دا بیا که یو سړی د دې د وجې وفات شي نو دا په کومه عمره کې راځي یا دا خودکشي ده او که نه دا چې کوم دی نو شهید دی ځکه چې ما نابل وم یو کس په ټلیفون باندې سوال وکړو ما ته چې اکثر ته په ټي وي باندې لګیا ته چېرې دومره کسان مړه شو د دې وبا د وجې او دومره نو دا شهیدانو کې راځي جی بالکل که شهیدانو کې ال راځي که هغې باوجود د میکسیمم احتیاط د انټایر احتیاط چې لکه چې کم بنده احتیاط نه کوي نو هغې دپاره د شهید اجر ثواب نشته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه چې ما هغې یو حدیث شریف ته چې کوم ځای کې وبایي نو هغه ځای نه تاسو وځئ ما کوم ځای کې چې وبایي هلته د خارجي خلک داخلېږي نه ځکه چې که هلته کې څوک دي هغه افیکټډ خلک ته پته خو پکې نه لګي هغه چې زه روغ یم بار ټریول کوي ډاکټر صاحب خبره هغه شي ځان سره ټریول کوي او هغه کیری کوي ځان سره هغه مخې ته هغه خورېږي لہذا کوم ځای کې چې خلک دي او هغې خپل احتیاط کوي او باوجود د احتیاط د وبا نه د هغې موت واقع شي نو دته اجر ثواب دي د شهید میلاویږي مطلب د وبا د وجې که وفات شو احتیاط یې کوو احتیاط یې کوو نو د شهید میلاویږي او که جی احتیاط یې نه کوو نو خو ضروري خبره ده دا خو خودکشي ده که نه احتیاط خو راغلی دی که نه احتیاط خو ډېر ضروري دی که نه بلکې دا فرمایي چې کوم خلک که فرض که هلته هغې دي که نه او هغې فرض که په وبا کې وفات نه شو ژوندي پاتې شو نو هغې ته هم دي اجر ثواب د شهید میلاویږي صحیح ده د هغې په کاته کې ماسک د وجې واقعي خلک بچ کېدي شي او که نه جی ماسک دا کار کوي وجد ځکه ډېر زور چې کوم دی نو هیلث ډپارټمنټ او ډاکټران او د صحت ماهرین چې په دې خبر ډېر زور چې ماسک واچوئ ماسک استعمال کوئ د ماسک نه بغیر چې دی نو ژوند ناممکنه دی او د بل چې تاسو بیا اکسیجن او وینټیلیټر لګېدلي او په ورځو ورځو باندې تاسو هغه ساګانې ډېر په سختۍ سره اخلئ د هغې نه ښه دا چې تاسو ماسک استعمال کوئ صحیح جی احتیاط ډیر دي خو کومګ په لاندو کې راول دوه درې خبرې دي یو دا دي چې پیله خبره خو دا دي مونږه پبلک او کراود ایوایډ کو سو پرې چې دا وبا دي داسې هجوم ته داسې شادي بیا د شي نه مونږ نه کوو چې هلته ډېرو خلکو ګیدرینګي صحیح او که څه مجبورۍ ته مونږ ځو چېرته شاپینګ ته ځو چېرته ګراسري اخلو چېرته بل څه اخلو او تک ضروري نو بیا مونږ ماسک واچو ماسک فایده دا دی چې ماسک د بچ کېدو دپاره کم دی بلکې دا د انفیکشن خواره کېدو دپاره دی چې کم کس انفیکټډ دی هغې ماسک اچولي هغې نه به نورو خلکو ته خواره کېږي نه هغې ټوخې وکړو هغې ته چینک راغلو هغه سې ساه اخلي نو هغې وایرس چې کم دی هغه په هغه ماسک باندې پاتې شي نورو خلکو ته نه رسي که دې ماسک نه دی اچولی دی ټوخې یا چینک وکړو نو په یو ټوخي او یو چینک کې 200 ملین وایرل پارټیکلز شیډ شي نورو خلکو ته دا ډېرو خلکو ته نقصان رسوي 200 ملین وایرل پارټیکلز نو 200 وایرل پارټیکلز که دلته کې یو کس انفیکټډ دی چینک یې وکړو نو موږ ټولو ته به راغلي هغه خاص کر چې کوم متاثره کس هغه له خو ضرور هغې له ضروري دی هغې له ډېر زیات ضروري دی او عام خلکو دپاره دا پکار دی چې کله پبلک ته ځي هغه هم اچوي که خدای نخواسته چا چینک هم وکړو چې ماسک یې اچولي نو څه نه څه پروټیکشن خو به درته میلو شي که نه او 200 ملین په بجای که درته راځي خو چېرته 100 زرو پارټیکل به درته راشي په ملین کې به نه
راځي. صحیح ده. دویم دا د سوشل ډسټنسینګ چې دی کومه خبره کې فزیکل ډسټنسینګ او 6 فوټه او 10 فوټه او 2 فوټه وغیرہ او 2 فوټه. نو تاسو سوال دام کولی شئ چې 2 فوټه ولې 6 فوټه ولې نه 10 فوټه ولې نه یا 1 فوټ ولې نه، ځکه چې دا وایرس چې دی دا تاسو ته مپیله وي دا انتهایی وړوکی دی، نو دا خوريږي دا ریسپایریټري ډراپلیټس کې. کله چې موږ خبرې کوو یا چھینک یا غرا شي نو دې کې زموږ وړه وړه بخارات زموږ خولې نه وځي، په دې کې دا وایرس شټ کیږي او نور خلکو ته ځي. ٹھیک. نو دا دا وړه بخارات هم سایز دی هم لګ ویټ شته دی او چې د هر یو شی ویټ وي موږ ته پته دی که شې شکل دی زمکه هر یو شی خپل ځان ته راکاږي هغه لاندې ځي. نو دا چې کوم دا ریسپایریټري ډراپلیټس دي دا 1 فوټ نه زیات نشي تللی. صحیح. دی وزن دی بس هغه که شې شکل وجه نه 1 میټر کې دنه 3 فوټه کې دنه دی لاندې لاړ شي زمکه ته. نو دی وجه نه سیف ډسټنس چې کوم د فزیکل ډسټنس دا 6 فوټه یا 2 میټره. صحیح ده. 2 میټره چې دی دا سیف ډسټنسینګ دی. صحیح ده. ډاکټر طاهر عثمان صاحب تاسو موږ ډېره مننه کوو ځکه چې تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې او د دې نه پس هم که یو بنده په دې باندې عمل نه کړي دا د خپل ځان سره ظلم دی او زیاتې دی. او ډاکټر جاندیب علي صاحب تاسو هم مننه کوو چې تاسو چې کوم دین په فطرانه باندې په اعتکاف باندې او په آخري عشره باندې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زما یقین دی چې زموږ مینوالو به د دې نه ډېرې زیاتې فایدې ترلاسه کړي. ګرانو کتونکو کوشش دا پکار دی چې څومره پورې احتیاط ډاکټران صاحبان زموږ پوهان زموږ ملګري زموږ هغه استادان چې هغه واقعي په دې څیز باندې پوه دي یا چې د دین نه خبر دي سکالرز دي انټلیکچوالز دي هغوی بار تاسو دا خبره کوي چې تاسو کوشش وکړئ چې حوصله وکړئ. یو وبا راغلې ده او وبا چې کوم دی د هغې کاونټر کولو د هغې حفاظت باندې چې کوم دی نو د خپل ځان حفاظت او ورسره د خپل چاپېرچل حفاظت ضرور پکار دی. او که چېرې تاسو داسې ونه کړئ نو ډېرو خلکو ته به نقصان ورسېږي. او دا هم ده چې داسې قسمه بیمارۍ داسې قسمه وباګانې چې کوم دي دا شاته هم تللی شي. په هغې شرط دا دی چې تاسو به احتیاط کوئ او د احتیاط دپاره انتهایي کوشش ضرورت دی. همدې سره قدرمنو زموږ د پروګرام وخت پای ته رسي. بل ځل به انشاءالله یو ځلې بیا په نوي موضوعاتو باندې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د الله په امان خوشحاله سوکاله او بریالي اوسېږئ.